داسې وفادار ملګری کله دې ته اورېدل کې بلې وای نو په اورېدو باندې هم اجر دی او داسې وفادار ملګری کله د ته خدمت کې په هغې باندې هم اجر دی کله دې دوست عاشق جوړېږي په دې باندې هم اجر دی کله ته بل ته ښې په دې باندې هم اجر دی کله ته زده کې بیا هم عبادت دی پته ولګي د قرآن داسې یو دوست چې هغه دوست صرف په دنیا کې انسان دوست نه دی بلکې کم یو انسان چې د بل انسان سره دوستانه د در قبر د ډبې پورې چرته به چا یو دوست داسې نه لیدلی چرته یو ملګری به یې داسې نه لیدلی چې د انسان سره د دنیا په هر لمحه کې دی ټینګ ولاړي خو بیا یو انسان قبر ته لاړ هغه دوست ورسره هلته ورشي او هلته کې بیا هم دفاع کوي چا چرته یو دوست داسې نه دی لیدلی قرآن هغه دوست او ملګری چې دنیا کې هم ستا دفاع کوي دنیا کې هم عزت او مرتبه درکوي د قبر کې هم دا قرآن د انسان سره ملګری نکیر منکر چې قبر کې انسان نه تپوسونه کوي رب دې څوک دی دین دې سره د نبی علیه الصلاۃ والسلام متعلق تپوس کوي هغه نکیر منکر ته قرآن وایي نږدې مه راځئ زما دا دوست او دا ملګری دنیا کې زما سره تعلق و نن ستاسو نه شاهد چې یره محسوس کې خواله مه راځئ نکیر منکر وایي صرف درې تپوسونه کول غواړو تپوس د لرې نه وکئ نږدې مه راځئ پته ولګي د قرآن هغه دوست دی چې دنیا کې د دوستۍ لاس ته ورکو دنیا کې هم بېنوا نه پرېږدي په دې قبر کې هم بېنوا نه پرېږدي او بیا د قیامت په ورځ باندې هغه دوست تا سره هلته هم ملګری دغه قرآن دا به الله تعالی د انسان سفارش کوي د رب سره به جګړه کوي خصوصا سورې ملک د دې انسان سره به دا دوست تر هغه وخته پورې تر څو پورې چې دا دوست خپل جنت ته نه داخل کړي تر هغه وخته پورې دا قرآن خپله دوستي د انسان سره نه پرېږدي پته ولګي دا قرآن غیرتي ملګری نن الحمدلله الله زمونږ په زندګۍ باندې هغه مقدس کتاب زمونږ او ستاسو علاقو ته راورسو زمونږ او ستاسو جماعتونو ته راورسو اوس که موږ هم قرآن له د دوستۍ لاس ور نه کو قرآن موږ خپل ملګری نه کو نو بیا په داسې ټیم کې د دې انسان څومره لویه بدبختي چې قرآن په دې ټیم کې بیا هم پرېږدي او قرآن هغه دوست قرآن هغه ملګری چې تاسو وګورئ یوازې انسان نه بلکې د انسان نه علاوه چې قرآن له چا هم د دوستۍ لاس ورکړی دی قرآن یې په خپله سینه پورې نیولی قرآن یې په خپل هغه شپږ فوټه زندګۍ کې راوستی قرآن یې په خپل غم او ښادۍ کې چې دی نو راغستی نو هغه انسان که چېرته انسان هم نه د انسان نه علاوه اشیاو له هم عزت ورکوي ځکه تاسو ته پته ده چې الله دا شپې په هغې کې یوه شپه پیدا کړې ده هغې ته موږ د لیلة القدر شپه وایو په کومه شپه پسې چې موږ د رمضان مبارک اخرنۍ عشره دا شوګیرو اوس هغه لیلة القدر شپه الله قرآن کې فرمایلی دي چې لیلة القدر خیر من الف شهر دا د زرو میاشتو نه زیاته غوره ده اوس زموږ ذهن ته را یو سوال راغی ربه په نورو شپو کې یو انسان دا د شپې عبادت وکړي ته خو اجر د یوې شپې ورکې دا څه وجه ده چې لیلة القدر کې ربه یو شپه یو انسان عبادت وکړي او د زرو میاشتو نه زیات اجر چې دی نو دا لري آخر د دې وجه سره الله قرآن کې د هغې جواب ورکړو چې د هغې وجه دا ده چې ان انزلناه فی لیلة القدر من قرآن د لیلة القدر په شپه کې نازل کړی دی پته ولګي د قرآن هغه وفادار ملګری هغه وفادار دوست انسان خلاصه کې یوې شپې د هغې سره تعلق راغی په یو شپه کې دغه قرآن چې نازل شو نو هغه شپې له هم چې دی نو الله تعالی عزت او مرتبه ورکړه پته ولګي د وفادار دوست داسې غیرتي دوست چې په کومه میاشت کې الله نازل کړی دی هغه میاشتې ته تاسو لږ سوچ وکئ چې دا 12 میاشتو کې الله د رمضان مبارک میاشتې له ډېر لوی عزت ورکړی دی اوس ربه دا څه وجه ده چې په نورو میاشتو کې خو موږ نفل کوو
هغه خو په فرض نه بدلیږي نور کله موږ فرض کو هغه خو یو پاویا باندې نه بدلیږي رب را سوجه کېدی شي چې رمضان مبارک کې موږ یو فرض کو ته پاویا باندې بدله رب نفل کو ته په فرض باندې بدله الله قرآن کې فرمایل شهر رمضان الذي انزل فيه القران دا میاشت رمضان اگر قرآن پکې نازل دی هغه وفادار قرآن سره دا وفادار مرګري سره تعلق راغلی دی بیا منګ وکتل منګ د خپل پاچا کلی د غرونو سرونو ته وکتل واور پرتا پسرلی کې تکشنا زرخیز علاقه منګ مکه او مدینه ته وکتل الته موږ د پاچا کلی د غرونو په شان شنه او زرخیز غرونه ونه لیدل موږ داسې چینې ونه لیدې موږ داسې دنګې دنګې ونې ونه لیدې بیا هم دنیا کې یو انسان پېښور کې اوسېږي او موږ هغه ته ووایو چې پاچا کلی ډېر زبردست علاقه زه چکر درکم دی به زه وزګار نه یم خو ایس یو مسلمان داسې نشته شاهد پرې مجلس کې راسې څوک نه چې هغه ته زه وایم ویزې راغلی دي فری چې دی نو مکې او مدینې ته انسان بیا او بیا راولي په تاسو کې څوک دې ته تیار دی څوک په دا ونه وایي چې زه تیار نه یم هر یو انسان به دا وایي که ته ورته ووایې چې ستا خو کاروبار دی وایي هغه به پرېږدم خیر دی خپل ګاډی به ودروم خپل دکان به بند کم زما زمینداره د خیر دی زما فصل دې خراب شي خو زه مکې او مدینې ته تلل غواړم ربه څه وجه کېدی شي چې زما زړه دې د مکې سره تړلی زما زړه دې د مدینې سره تړلی د هغې نه خو زرخیز ما ته دا خپل غرونه ښکاري الله فرمایل قرآن خو کولاو که که نه د یو صورت سر ته وګوره په هغې باندې به یې لیکلی دا صورت مدني دی د بل صورت سر ته وګوره هغې باندې به یې لیکلی دا صورت مکي دی تا ته جواب د قرآن د سرونو نه د صورت د سرونو نه معلوم شو چې هغه مکه او مدینه کې قرآن نازل دی قرآن له چې کوم دی نو ځای ورکړی دی او قرآن خو دی غیرتي کتاب قرآن خو دی وفادار کتاب چې شپې له هم عزت ورکړه قرآن خو دی وفادار کتاب میاشتې له هم عزت ورکړه قرآن دی وفادار کتاب آغا دو خارونو له هم عزت ورکړه الله په قسم وخوړ وهذا البلد الامین زماره پر امن والا خار باندې قسمی لا اقسم بهذا البلد الله فرمای زماره پر خار باندې قسمی دا ولې دای د وفادار کتاب سره خپل تعلق راوسته دی هغه قرآن وفادار عزتمن کتاب هغه خارونه له هم چې کوم دی عزت ورکړه او بیا تاسو تم خو نه ستړي شي خو نه بیا مونږ وکتل الله فرشتې پیدا کړي الله ملائک پیدا کړو هغه فرشتو کې الله بعضی فرشتو له درجه ورکړي دي او بیا تمام ملائکو کې الله کمی فرشتې له چې لوی عزت ورکړي هغه جبرائیل علیه السلام دی روا میکائیل خالق هم تی اسرافیل هم فرشته را ربا اسرائیل هم فرشته را هر فرشته خپل ډیوټي سر ته ور رسوي بیا سمجه کېدی شي چې جبرائیل له دومره مقام میلاو شوی دی الله فرمایل قرآن کولاو کا سورہ تکویر اذا الشمس کویرت وګوره هغې کې به تا ته جواب په نظر باندې راشي انه لقول رسول کریم ذی قوت عند ذی العرش مکین مطمئن ثم امین الله د جبرائیل تعریفونه کوي پته ولګی را انه لقول رسول کریم دا قرآن چې کوم دی دا د جبرائیل په واسطه الله دنیا ته راوړو پته ولګی چې د جبرائیل فرشتې د قرآن سره هغه تعلق راغلی د قرآن سره مرګتیا راغلی ده د قرآن وفادار کتاب په شان د کتاب هغې له عزت ورکړی دی نن مونږ ته اندازه ولګېده چې مونږ خدا خیالو چې دا قرآن به اله مونږ رالو کله چې زمونږ په پوله برید باندې د یو بل سره جګړه پیښه شي نو بیا د قسم خوړلو لپاره به دا قرآن مونږ رالو مونږ ته خو نن اندازه ولګېده چې دا خو زمونږ جماعتونو کې پروت دی مونږ ته د نظره داسې کمزوری ښکارېده پته ولګېده دا خو ډېر وفادار کتاب دی دا خو یو ډېر وفادار ملګری دی نه په دې وجه چې مونږ ته کله اندازه ولګېده انشاءالله قرآن به زده کوو هم
انشاءاللہ قرآن تا خپل اولاد هم کینو او انشاءاللہ خپل زندگی بچی کم دینو قرآن تا انشاءاللہ وقف کو دا عزم بکو اگا کا لوی دے کوڑو کیرے دا سپینگیرو کچا قرآن نہیں ویلے قرآن شروع کئی دا خوشخبری ہو رہی چه کل تاسو قرآن شروع کو خپل زندگی را قرآن چه کم دے داغے پا ازدکڑ کی تاسو تیرول شروع کرل کچرتا مرگ راغے انشاءاللہ قبر کی بتا تا پرشتہ قرآن خی علوم بخی کچرتا کے قرآن کی ستا زندگی تیر شوا دا قیامت پورس برے اللہ دا علماء پا صف کی را پاسی او بیا بازی مشران زمانگا داوی زما جبر ڈبل شوی دا پیڑا شوی دا زب قرآن نشم ازدکولے دا رسول اللہ مبارک حدیث دا خلق دا پارا چی دا سی سڑی اللہ ڈبل اجر ورکی یو دا چی دا جبن خطو دا قرآن دا پبارکے دا سی را مشقت برداشت کولو او بل طرف تا چی دا قرآن دی ازدکولو اللہ رحم کرے رے قاریانی زمون دا غلون سرون تراخی جولی اللہ رحم کرے رے مدرسی دل ترا رسولی دی اللہ رحم کرے رے خپل حجت پمنگ بانی تام کرے رے اللہ علماء دل ترا رسولی دی لہذا رے قرآن لخپل زندگی ورکی او بل نوجوان طبقی تصداویم نن سبا دا نٹ دور دے نن سبا کا زنانائی نے اگیم پس صادر کی زان را ٹکرے کڑے موبائل کی لگی آئی کتا چرتا چاہتے ہوئے زنانا موبائل والا ویداد سعودی نظر ٹیلیفون کوما بیا برای راس مون خبری کو نن کا معشومو مینے زانی را ٹکرے کڑے نن تردے پورے کا تسپین گرے ہو مینے تبوے دے تسبیح آڑائی دا گوتی خوزی را لاس خوزی تسبیح چرتا آڑائی دے موبائل دے نیٹ دے سیزنو زمون دا لاسنا تسبیح ہم کو ذکری زمون دا لاس نے قرآن ہم لرکا نوجوانانو سمرہ چتازو 24 گھنٹے پر نیٹ کے لگیائے لگٹین دے قرآن لہم چرینو داور کوئی قیامت پر رزبانی بلا قرآن زمون پا خلاف پا لگوڑے شکایت کئی چھ نیٹ قیمتیو زی وفادار مرگرے دغا نیٹ ستا زندگی تباہ کئی دا ستا دا قبر دا پارا دا تباہی ذریعہ دا آخرت دا تباہی ذریعہ ز اغا وفادار کتاب اغا وفادار کتاب چھ دنیا کے ہم وفا قبر کے ہم وفا آخرت کے ہم وفا زج کمدینو تا شاعت غرزو لیوما زر اخپل مخیطنوم یخو دے زر صرف قسم لسات لیوما زر صرف پولی برید لجی کمدینو سات لیوما نو دا وفادار کتاب دے ری سر تعلق را ولی یا ازدکئی یا ورطا بچی کے نوئی یا دے خدمت کوئی سن سا طریقے سر دے سر خپل تعلق راولی لکا شپی ور سر پیو شکل کی تعلق راوس میاشت ور سر پیو شکل کی تعلق راوس آغا مکی و مدینی ور سر پیو شکل کی تعلق راوس دا جبرائیل تعلق ور سر پبل شکل کی انسان تخم ور سر سن سا طریقے سر اشنائی جوڑا کا انشاءاللہ عزت در عزت تے ذلت پکی نشتے وفادار کتاب دے بے وفا کتاب چی دے نو دا نرے نو انشاءاللہ خپل بچی وری مدرسوں کی داخلو خپل بہم کوشش کو چاچ قرآن وے لے رے اگر ٹیمو باسے قرآن لا قرآن تلاوت کوئی چاہ ترجمہ نہ دولے پرے قرآن بالسان پوکئی چی زمان رب پرے کتاب کی ماتا سب پیغام را لے گلے درے مثال دا حق خط تے چی تاتا پلار یا زوے خط را ولی گی او تا خط را والے پخبل کور کی در نکے دے تبکی رکافور گولے ہم کے دے تپی عطر ہم ولگے تیدا سی کپڑوں کی بن کے او ٹیم پٹی میرا لے اخگولے چی دا زمان بچی خط تے او تا دا سوکوے چی بچی را تخط کی سلی کلی یرا پتہ را تنش لے خود بچی خط تے خلق بتاتا نوئی بیوقوف دا خودی را پارا بچی نورا لے گلے دا خودی را پارا لے گلو یا اخپل پڑھاو کا کہ اخپل پی نہ پوئے گے تعلیم اب تک کس لے ویسا چی اغستان سغختلی اغور لولے گا تاتی سولی اغکار وکا رب قرآن دیل را لے گلو انسانا ستا دا بدن دا مشیندری دا تا خود جامو انزل و مشین والے دا غیر سر خو یو کتاب چاہی اگر طریق استعمال ور سرائی مشمان شرم کوئی دا غیر مطابق تا مشیندری استعمالے ستا دا جسم خودیر زیاد قیمتی رے دا خو یو آلا مشیندری دا دری سر مارا قرآن در لے گلے لگے اگو رکا نپوئی گے علماء تکینا ورطوئے مولی سیب دا رب چی مات آوازو کی یا ایوہ الذین آمنو یو سڑے تا آوازو کی تب اخبل پٹی کی لگے تا تو اے پلانیا
او تور تبا خپا توجه سره ګوري چې دې ما ته سوی. الله قرآن کې انسان ته یا ایها الذین آمنو اے مومنانو لگ مولی سے فال راشه مولی سے زمان رب خو ما تا آواز کو زمان رب خو ما تا خطابو فرمایو ما تا رب مخ کے سفرمائی دین مخ کے رب ما نسا مطالبہ کئی نچے کلت تا پریبا نسان پوکے او پر اخپل شپک پوٹا بدن کے دا قرآن راولے عملی جامع دغه قرآن تور واغستے انشاءاللہ دنیا بده هم پا عزت کی قبر بده هم نورانی انشاءاللہ آخرت بده هم نورانی. دار اللہ تعالیٰ لو رحم دے چدا سے وفادار کتاب مونگ لرا کڑے. قرآن معمولی درجہ ندا دا خو منگر پاڑو تا گورو دا خو منگر کتاب دے حجم و شکل تا گورو من خو یو کتاب دے نو دوڑی پی پرتیری دا معمولی کتاب نلے برے. اللہ فرمیل کتاب انزلناہ الیکا دیکھ یو یو لفظ تا گورا دا قرآن عظمت تی ثابتی گی. اللہ فرمیل کتابن علماء لکھی کتابن کے پر بابا نے چرا دو پیشون دی دا تنوین دا تعظیم دا پارا دے کتابن دا یو دیر لوی عظیم کتاب دے. او مخ کے اللہ فرمائے انسان عظمت تا اگورا قرآن عظیم ولی دے اگورا انزلناہو اللہ فرمائے مونگا نازل کرے رے مونگا نازل کرے رے. اللہ فرمائے تاسو وائی چی تاسو لده یو قیمتی انسان دا طرفا خط راشی تاسو باندې سمر گرانی یو دا ملک یو وزیر اعظم تالا خط راولیگی تبای ہر چاہتا خینا ہر ٹیم بچی کم دیر آگے خیال ساتھی سو کی رانا پڑھنگی. اللہ فرمائے ما در لے گلے رے ما انزل اللہ ہو تاسو وائی چی رب یو کتاب نازل کرے دا با سمر لوی مقدس کتابی. او بیا مخ کی اللہ سے فرمائی اللہ فرمائی انزل اللہ ہو منگا نازل کرے رے او نازل کرے چاہتا رے ایلے کا پیغمبر استاغن شخصیت تا معمولی انسان تا نگرے ایلے کا پیغمبر استاغن شخصیت تا اسی تاسو سوائی چی یو کتاب رب نازل کرے یو کتاب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بشانتے یو عظیم اسطائی تا جی کم دے اگا اللہ نازل کرے چی پہاغ اسطائی باندے دزمہ کے گٹے ہم گوائی کئی چی تا پیغمبرے بوٹی ہم گوائی کئی چی تا پیغمبرے پاغے بان وریزی ہم گوائی کئی چی تا پیغمبرے پاغے نور اسپومے ہم گوائی کئی تا پیغمبرے پاغے حیوانات تم گوائی کئی چی تا پیغمبرے ہاں مسلم ہستی چی ہر شئی زمان سرمنی پاغے بان چی وہ کتاب نازل و اللہ نازل کرے نور دری عظمت پتا سغواری دینا پارا دمر کافرہ دمر نور دینا لوی عظمت پتا سغواری. اللہ فرمائے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ. دا علماء و طلباء ناستے عربائی کے تاسو اکثر خلق عربوں کے وقت دیر کڑے تاسو چی عربائی کے وائی دانو تاسو حازا چی وائی دغن وائی زاکا چی هاغا دا غرب آغا سرکن وائی ذالکا هاغا وس قرآن دل تزمو مخی دا پروتے ہمونگا ذالک الکتاب دا ذالکا اشارہ خود لری دا پار رازی دا ولی پکار خدا چی حازا کتاب بے کنا چی دا کتاب وذالک مانا خدا چی ہاغا کتاب او منگے مانا کو بے شک دا کتاب چلے دا ولی اللہ و ترہ اسم اشارہ دلری دا پار ذکر استعمال کو علماء مختلف توجیحات کری او پکی دارا چی دا دے مرتبت عمرندو یادا چی اغا مرتبت ای زمون زین دا سراڑو رسائی نشی کولے ذکر اللہ و ترہ ذالک اسم اشارہ دلری دا پار استعمال کرا. معمولی کتاب نہ دے برے دریبا علم لقدر راشی تاسو لار شئی اغا علاقو تا چی پا کم علاقہ کے دے قرآن قدر نو شوے دا علماء قدر نو شوے دا قرآن قدر نو شوے. یو علم لکلی دی زلال مرستا او پروس کی یو زنان زمان گیرو پٹکے ولی دو زمان سر بیکو ماتے پر بیکو را سر قرآن نشتے مائے ولی نشتے زمان عدد دارے پا گاڑی کے اکثر تلاوت کو جاز کی تلاوت کو زمان سر قرآن ہو ہاں زنان قرآن واس کلے پا تندی پوری نسی کلے پستر کو پوری نسی کلے خکلے ماورتے ورے وے زمان یو کم سلویخ کال عمر دے پا اول زلزل قرآن مجید دیدار کو ما اول ظلمہ قرآن ولیدہ دا اللہ رحم دے من کا کور تا زم المارے کے قرآن پروتی کا جماعت ترا زم المارے کے قرآن پروتی کا دکان تا زوالتم قرآن پروتی. اے مسلمان بیاتے ولی غافلی بیا ولی غافلی دا آغ خلقون الاشا لگتا پوسو کا چاگو ترا قرآن سمر قدر دے اغا پا قرآن پسی پستر گڑان دشول آغا خلق
چې د قرآن حافظان په غلا غلا باندې جوړوي. یو کس به درزي و، هغه درزي به خلکو ته یې ماله ماشومان رالیږئ، زه ورته درزیتوب زده کوم، هغه درزي به د قرآن حافظ و، ماشومانو ته به یې د درزیتوب سره سره په غلا باندې قرآن هم حفظ کو، په یادو به ورتلل، قرآن به یې نه و لیدلی، په ناظره به نه ورتلل، ځکه د هغو د لاسو نه قرآن اخیستی شوي. نه د دې نه مخکې دا غنیمت وګڼئ. هسې نه خدا نه خواسته چې داسې وخت به موږ باندې راشي چې قرآن الله زموږ نه والي ورې و د غرونو پرې سرونو کې الله قرآن موږ ته دلته را رسولی دی، قاریان علما یې را رسولي. انشاءالله د خپل بچي به هم په قرآن سره منور کوو، خپله به هم چې کوم دی نو قرآن زده کوو. د دې وفادار دوست سره به خپل تعلق راولو چې وفادار ملګریا، دنیا کې هم در نه عزت غواړم، قبر کې به هم عزتي، انشاءالله آخرت کې به هم د رب په مخ کې ته زما سفارشي ګرځې. لہذا په دې باندې زه دغه خبرو باندې زه آخر کې اکتفا کول غواړم او صرف تاسو سره یو پیغام در رسول غواړم چې چاله الله بچي ورکړي، دا بچي دا د الله تعالی د طرفه لوی نعمت دی، لوی غنیمت دی. څنګه چې را قرآن دلته موجود دی، د الله د طرفه لوی نعمت دی. داسې را اولاد هم ګورئ لوی نعمت دی. دا ماشومان چې بلوغت ته نه ورسېدلي، نو دا ماشومان تر هغه وخته پورې د دوی خپلې عملنامې بند دي. راولئ مدرسې ته یې کښېنوئ، قرآن ته یې کښېنوئ، ته دنیا ګټې دیوله او ستا عملنامې ته د دوی هغه ثواب ځي، د قرآن هغه ثواب ځي. په یو یو حرف باندې لس لس نیکۍ وې ستا عملنامې ته لاړې، د خپل عملنامه خو بنده وه، د قیامت پر ورځ تا عملنامه درشي. تا خپله قرآن نه ویلی، خو په هغې کې د قرآن ختمونه وو، د قرآن ناظرې وې، د قرآن دپاره مشقتونه وو، دغه شانتې د قرآن ترجمې وې. ماشوم مشقت کړی دی، تا چې کوم دی نو اجر تا ته در رسېدلی دی. دا څومره لوی د الله نعمت دی. موږ اکثر ساده لو خلک هغه د ماشوم هغه وخت ته خوشحالېږو چې زه اوله زندګي ده دا به تېره شي، دویمه زندګي به راشي، زه به یې بهر ملک ته ولېږم، ماله به پیسې ګټي، څه به درله وګټي، هېڅ هم درله نشي ګټلی. تا هغه وخت ته به یا ژوندی یا به نه یا به ستا سره یو ځای یا به ستا نه جدای. اصل ستا بچی اوس دی چې بلوغت ته نه دی رسېدلی، د ثواب کارونه پې کوه، یو یو هر باندې لس نیکۍ ګټلی کېږي، ستا عملنامې کې درکړی کېږي. دا څومره لوی نعمت دی. نو خپل بچی د قرآن سره عادت کوي، قرآن سره اشنا کوي، خپل هم د قرآن سره تعلق راولي. سنه سمرګتیا کې د دې سره چې دی نو سنه سره تعلق راولي. که نه یې وزګار دې مدرسو سره د دې سره خپل تعلق راولي. دا قرآ دا استادان د دې طلباو سره محبت شروع کوي. د الله رسول فرمایل عالم شه، کنه طالب علم شه، کنه خادم شه، څلورم مه جوړېږه هلاک بشي. خدمت کوي، قرآن خپل عاشق خادم له هم چې کوم دی فوقیت او مرتبه ورکوي، خپل ویونکي له، خپل اورېدونکي له، خپل خدمت کوونکي له، خپل مدرس له، خپل کتونکي له، خپل نیونکي او اغوستونکي له، هر چا له اجر ورکوي. لہذا نن مقرر زموږ سره الله استادان هم راکړي. پخوا به موږ مشرانو ته اکثر اوس وایو چې تا قرآن نه دی ویلی، وایي څوک نه چې ماته ویلی دی. الله هغه بانې هم د خلکو ختمې کړي. قرآن هم موجود، مدرسین هم موجود، علما هم موجود، او فی سبیل الله تا د قرآن ښیي. غریب چې کوم دی نو خپله زندګي تا لپاره وقف کړې ده. هېڅ بهانه د مسلمان د قیامت په ورځ باندې نشته. راځئ چې د قرآن له دوستۍ لاس ورکړو، زده کړو، ځان پرې پوه کړو. زما رب زما نه څه مطالبه کول غواړي، زما رب په دې کې ما ته څه پیغام چې کوم دی نو رالیږل غواړي. د انشاءالله داسې یو خوښه ده قرآن به انشاءالله زده کوو. خپله هم دا مشران کښېنئ، قاري صاحب ته کښېنئ، مولوي صاحب ته، ما ته یو ټکی ښیه، خیر دی. د خپل مرګه پورې په دې کې مصروف اوسه، الله به د طالب علم درجه درکړي. او د طالب درجه ګورئ څه معمولي درجه نه ده. د نبي علیه الصلاة والسلام حدیث مبارک دی، را واورئ. حدیث مبارک دی، من خرج فی طلب العلم کانت الجنة فی طلبه. موږ او تاسو چې کله مونځ کوو د دې لپاره چې خدای جنت راکړي، که زکات کوو دپاره چې جنت ته مې بوځي، حج چې کوو چې جنت ته مې بوځي. د الله رسول فرمیل دا طالب علم چې کله د علم په طلب پسې روان شي نو جنت د په طلب کې شي. جنت وایي ربه دا کس ماله راکړه، ربه دا کس ماله راکړه. نو دا انسان د علم په طلب کې او جنت د په طلب کې. د ای مشره
ته چې کله قرآن ته کښېنې خیر دی که ته نشي زده کولی د دې قاعدې په اولنۍ الف با تا سا باندې خپله زندګي ختمه که د مرګه پورې مصروفه اوسه د طالبۍ په دور کې خو تاله مرګ راغی که نه د طالبۍ په دور کې مرګ راغی جنت ستا په طلب کې دی ګورې معمولي درجه نه ده معمولي درجه نه ده هغه درجه خو دې اصیله کړه که نه نو لهذا تر څو پورې چې ستا مرګ نه یې راغلی تر څو پورې چې ته ژوندی دا ستا د علم او د زده کړې دور دی اطلب العلم من المهد الى اللحد د زنګو نه واله تر لحده پورې دا د علم چې کوم دی نو وخت دی مشرانو مې زده کوي کشرانو باندې هم قرآن یې زده کوي انشاءالله الله تعالی به زمونږ په دې معاشره کې نورانیت راولي الله دې دا عالمان دا قاریان همیشه دپاره زمونږ په علاقه کې قایم او دایم ساتي الله دې دا قسمه مدرسې او دغه شانتې دا درس او تدریس دا سلسله همیشه دپاره قایم او دایم ساتي الله دې زمونږ دا بچي همیشه دپاره داسې د قرآن په نور سره منور ساتي او داسې مواقع او داسې محفلونه دی الله زمونږ په دې علاقو کې موږ ته په مخه په نظرونو باندې راولي وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين ترمو اوریدونکو زموږ د چینل سبسکرایب کړئ او د غنټۍ د نشان سره هم دباو کړئ چې زموږ د نوي بیانونو اطلاع تاسو ته درکړي